فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایزانو الله فرمایي چې تاسو به یو خبره نه پوهیږئ نو تاسو اهل ذکر د قرآن والا یعنی د علماو نه تپوس کوئ په هغې کې. موږ تاسو له پکار چې عالمانو سره کینو، هغوی سره محبت ساتو او د هغوی نه کومه خبره مسله باندې نه پوهېږو نو د هغوی نه تپوس کوو، هغوی سره مشوره کوو. امام صاحب په زمانه کې یو دهریو امام صاحب باندې 3 اعتراضات وکړه، هغه وله هغوی جوابونه بیا ورکړو. یو یې دا ورته وي چې د الله نه مخکې څوک وو. نو امام صاحب ورته وي ته یې شماره 1 2 3 یې ورته ووایي وی د ایک نه مخکې څه شی دی؟ هغه ورته هېڅ شی نشته. نو هغه ورته ووایي دقه شان امام صاحب ورته وی دقه شان د الله نه مخکې هېڅ شی نه به د الله نه پس د دې نه پس به څه شی والاول والآخر. دویم نمبر وی الله دې وخت کې څه کوي؟ هغه ورته وی ته په دې اس باندې سورې ته راکوز شئ، دې جواب به درله زه بیا درکړم. هغه په اس باندې کېناسته، ورته وی الله دا کوي چې ته کته کوز کړې زه په دې باندې کېنولم. بیا ورته وی د دنیا منځ کوم ځای دی؟ هغه ورته کرښه داسې راښکاره وی دا ځای دی، دا مې میز که ته میز کولی شي. نه پکار دا دی چې موږ په یو خبره نه پوهېږو، علماو سره مشوره کوو، د هغې نه د هغې تپوس کوو. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي او الله زموږ عالمانو سره ناسته پاسته نصیب کړي. څوک وایي چې عالمانو ته کنځل کوي، امام مالک صاحب یا کافر دی او قبر کې وایي د قبلې نه مخ اړېدلی چې څوک علماو سره بغض ساتي. پکار دی چې موږ د عالمانو سره محبت ساتو. الله یې عمل